زه ډاکټر صاحب پیدا شوم په پېښور کې. زما انیشیل سکولینګ هر څه په پېښور کې وشو. بیا زه اسلام آباد ته لاړم. نو بیا زما سیکنډري ایجوکیشن په اسلام آباد کې وشو. هغې نه پس زه برطانیې ته لاړم او برطانیې نه مې د وکالت ډګري ترلاسه کړه او بیا الحمدلله د اکسفورډ پوهنتون یو چپټر پکې راغی. نو دا یو تعلیمي سلسله زما داسې وچلېده او ورسره چونکې ستاسو په رهنمایي کې کېږي، الحمدلله زه په دې فخر کوم چې ستاسو په رهنمایي کې دی. په پاکستان کې په پښتونخوا کې بیا مونږه د منشیاتو خلاف د آګاهۍ یو مهم باقاعده طور باندې چلو. نو زه خپل تعارف په دې باندې ختموم چې زه د ډاکټر کبلایا صاحب ستاسو شاګرد یم. جی مونږ لپاره اعزاز دی. ملک عبدالرحمن صاحب څنګه تاسو سبز هلالي پرچم لګولې ده او زه په دې خوشحاله یم تاسو بار چرته لاړ شئ آکسفورډ ته یا لندن کې بل یونیورسيټي ته. پاکستان تاسو پرایر ساتئ. پاکستان زمونږ وطن دی. مونږ په دې ویاړ کوو. د مشکل صورتحال نه د راوتو دپاره د نوجوان قیادت ډېر زیات ضرورت دی. ما گزارش وکړو څنګه چې دنیا بوډا شوې ده، زمونږ لیډرشپ هم بوډا شوی دی. او تاسو وکړه چې که یوت کې چې کوم د لیډرشپ کوالټیز وي یا اوس یوت کې، نو خو په تاسو کې ځکه ډېر زیات دی چې تاسو دنیا نه هم باخبر یې، د دنیا په نبض هم تاسو لاس دی. د یو نوجوان په حیثیت باندې د اسلام پاکستان د رانا ته څنګه ګورئ؟ ډاکټر صاحب زما خوله ډېره زیاته وړه ده او دا خبره یقینا چې ډېره زیاته غټه ده. او پاکستان تاسو وی چې یاره دا بیرغ او دا بیج تا د پاکستان په خپل زړه باندې لګولې دی، په سینه باندې دی لګولې دی. ډاکټر صاحب زه چې بهر دنیا ته لاړ شم، لندن ته یا بهر چرته یورپ ته، نو زما د عادت دی چې ځکه هر څه جامو کې اچوم نو زه د پاسه په هغې باندې دا بیج ضرور لګوم. او تاسو یقینو کې چې ما ته ډېر خلک داسې راځي، اکثر خلک جنډه نه پیژني، چونکې زم د ډېرو ملکونو جنډې نه پیژنم. نو هغوی ماته چې یاره دا تا د کوم ملک جنډه لګولې ده؟ نو زه ورته بیا وایم چې یار ما داسې د خپل خوږ وطن، د خپلې خاورې، د خپلې مور جنډه لګولې ده. نو زه باقاعده اپریشیټ کېږم ډاکټر صاحب په دې باندې ټوله دنیا کې چې زه خپله جنډه، خپل پهچان دا زه نه هېروم. او یقینا زه دا ګڼم چې دا جنډه، دا پاکستان، دا زما خاوره، دا زما پهچان دی. دا فوج پاکستان، دا زمونږ ټول فورسز، زمونږ پولیس وګورئ او بیا زمونږ د پښتون کام زمونږ فورسز سره چې کوم شانه به شانه ولاړو او هغوی چې کومې قربانیانې وي، نو یقینا چې پاکستان شته نو زه یم. زما پهچان دی پاکستان، رڼا د پاکستان، مستقبل د پاکستان. او د مایوسه کېدو خبرې نشته. نوجوان ډېر تکړه دی، نوجوان ډېر موټیویټډ دی. د پاکستان نوجوان خصوصا ډېر زیات په دې باندې متحد دی انشاءالله چې مونږ به د دې خاورې خدمت کوو. چې سلک ډېر فلاس شته نو هغه به مونږ د خپلو ادارو سره شانه به شانه ولاړ یو او د کام د پرمختګ دپاره به باقاعده مونږ کوشش کوو. جی ملک عبدالرحمن صاحب، ما ستاسو د والد صاحب محترم ذکر وکړو چې شهداو چې کوم پینفلیکس هغوی لګولی دی او ډېر جرأت سره، ډېر بهادرۍ سره، ډېر په ویاړ دا خبره کوي چې اسلام او پاکستان به زموږ پرایورټیز کې وي. ځکه پارټیانې به ځي راځي، استادان به ځي راځي، جامعات په مخ کې رستو کېږي، خو پاکستان په خپل ځای پکار دی، مستحکم پکار دی. الحمدلله وطن عزیز باندې الله پاک داسې فضل کړی، ستا غوندې نوجوانان په دې کې دي. مونږ په دې ډېر زړه مضبوط شي او چې دا شانه بشانه د پاکستان سره ولاړي، نو موږ به انشاءالله کامیاب کامران یو، سربالا به یو. مشکلات ضرور شته. نوجوانانو سره تاسو ملاویږئ، د پاکستان د دې بیانیې چې کوم زه خبره کوم د هغوی رایې څه ده، هغوی اظهار څنګه کوي، هغوی څه غواړي چې موږ څنګه د پاکستان ټیک کړو. ځکه یو دنیا پاکستان ته ګوري. امام کعبه سره زه ملو شوی یم، هغه ویل چې پاکستان باندې موږ فخر کوو چې کله په تاسو تکلیف راشي حرمین شریفین کې تاسو ته دعا کوو. داسې ما ابلوز تاسو سره خبره وکړه چې زه د یو ډېر غټ ملک سفیر سره ملاو شوم، هغې ویل چې یو دنیا پاکستان ته ګوري. سی پیک داسې یو الله پاک موږ باندې دغه راوستو چې انشاءالله، خو که موږ کمټمنټ سره د وطن عزیز په دې بنیاد باندې ځان پوه کړو. نوجوان څه وایي دې باره کې؟ ډاکټر صاحب نوجوان د خپل د کام، د خپلې د خاورې، د خپل د پاکستان، د خپلې جنډې
خدمت کول غواړي. جی نوجوان لغونته کنفیوژن کې شتا او د کنفیوژن شکار دی. نوجوان ته پلیټ فارم نه ملاویږي. جی او بیا زه داسې کانټروورشل خبره نه کوم، خو بیا دغه داسې شته چې هغې نوجوان کنفیوز کړی د څه قوتونه داسې شته. جی او بدقسمتي زمونږ دا ده چې سیاسیاتو په وجه باندې پولرایزیشن ډېر زیات راغلی ډاکټر صاحب معاشرې ته. او بیا په نوجوان کې سیاستونه داسې ننویستي دي چې زمونږ نوجوان خپلو میندو سره خپلو مشرانو سره په جګړه باندې مجبوره کړی دی نوجوان. نو یقینا چې دا زموږ ډیره زیاته بدقسمتي ده. خو په 2023 کې نوجوان شکر الحمدلله یونیورسټۍ ته ځي، کالج ته ځي، سبق وایي. او د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې زموږ په کام کې رو دا رجحان هم راغی او را روان دی چې زموږ زنانه یعنی زموږ ماشومانې زموږ خویندې هم تعلیم یافته شوي دي. نو نوجوان کار کول غواړي او نوجوان دا غواړي چې یاره مونږه که هر فیلډ وي په ژوند کې، که څوک وکالت کوي، که څوک ډاکټري کوي، چې مونږه کم از کم د خپل د ملک خدمت وکړو او مونږ د خپل ملک نوم روښانه کړو. ملک عبدالرؤف اخوند صاحب وایي په خبرو خو قانون نه جوړیږي، اوچو شګو کې کورونه نه جوړیږي. چې سینه کې زړه او زړه کې جذبه نه وي بیا د عشق مهارتونه نه جوړیږي. او قلم ډوب کا خپل وینه کې صابره بې له وینې ښه شعرونه نه جوړیږي. تاسو کتلی دي چې زمونږ ډېر نوجوانان که هغه د سیاچین بارډر باندې دی که هغه په نور بارډرز باندې دي ایله یې واده کړی وي ینګ بالکل او لاړ شي شهید یې روړي کفن کې راشي او سبز هلالي پرچم کې هغه خښیږي. د نوجوان لیډر په توګه ما خپلو ناظرینو ته وویل چې عبدالرؤف لیډر هم دی او دانشور هم دی. تاسو څه ګورئ چې مونږ کې حب الوطني جذبه یا مونږ کې د خپلو قامي اتلانو سره جذبه د هغوی سره د مینې دې کې کمی ولې ده ډاکټر صاحب؟ او که کمی نه ده نو کمی څنګه پوره کولی شو؟ یعنی کمی مونږ څوک پوره کولی شي؟ ډاکټر صاحب داسې ده چې زما د نظریې او زما د خیالاتو په مطابق د مطالعې کمی چې ده هغه یو ډېر غټ فیکټر دی په دې ایشو کې چې زموږ د نوجوان خپلو اتلانو سره مینه کمه ده. یا د خپلو شهداو سره پکار چې موږ ډېره مینه وکړو او یا د خپلو شهداو سره یوازې دا نه ده پکار چې موږ مینه وکړو، پکار دا ده چې موږ خپل شهدا ونازوو. اسلام وایي چې شهید مړ کیږي نه. ټیک ده ډاکټر صاحب موږ ټول به لاړ شو راشو خو پاکستان به انشاءالله ټول عمر ژوندی او زموږ شهیدان به ټول عمر ژوندي وي. دا زموږ ایمان دی. پاکستان په دې نوم باندې آزاد شوی دی چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ډاکټر صاحب داسې هم نه ده چې زمونږ نوجوان ته آیا زمونږ د شهداو یا زمونږ د هغه ملګرو تاسو خو نوجوانان یادوي، زه خو یوازې خپلو کپتانانو صاحبانو ته نه ګورم، زه خو هغه غریبانانو خپلو رونو ته مظلومه زمونږ چې کوم جوانان دي چې په کور کې د ګټې والی نور څوک نه وي، غریبه مورې وي، بچی وي او هغې په بارډر باندې ولاړ دي او په سینه کې ګولۍ اخلي د چا دپاره؟ زما او تاسو دپاره. یخني نه ګوري، ګرمي او باران نه ګوري. مونږ ډاکټر صاحب په کور کې د شپې سملو نو مونږ نه بیا هر سهیر وي مونږ خپل خوب ته توجه وي. او زما د جوان زمونږ د ادارو کاغه هر څومره زمونږ فورسز دي د هغې نه خوبونه شته او نه د هغې آرام شته او نه د هغې فیملی لایف شته او نه د هغې پرسنل لایف شته. هغه بس په دې کشمکش کې دي چې یار آیا سبا کېږي به او که نه مونږ به نن د دښمن د ګولۍ د لاسه شهادت ترلاسه کړو یا شهید. که شهیدان نه دي نو زما په خیال باندې زمونږ چې څومره فورسز دي نو دې کې 90% نه هم زیات ټول غازیان خامخا دي. نو پکار ده چې مونږ دا ونازو او مطالعه پکار ده. بیا په دې باندې ډاکټر صاحب اویرنس پروګرامز پکار دي
چې مونږ په یونیورسټو کې په لوکل کمیونټیز کې په هر ځای کې مونږ لاړ شو او مونږ بیا د خپلو شهداو تاریخ او د شهداو قربانیانې چې هغې کومې قربانیانې ورکړي دي هغه مونږ خپل نوجوان ته خپل یوت ته او خپل چې کوم بیا زموږ را روان نسل دی چې هغې ته مخې ته مونږ کېږدو. دا د نصاب حصه هم پکار ده چې زموږ ملک عبدالرحمن صاحب په آکسفورډ کې تاسو د غني خان چې کوم اشعار ویلو نو هلته چې کوم د برټن خلک یا د ادر دین برټن چې کوم سټوډنټس وو یقینا هغوی دا تپوس وکړو چې دا غني خان څوک دی یا زموږ دا شاعران څوک دي یا پاکستان څوک دی نو تاسو د هغې جواب ورکړو. غواړم هسې د ټیسټ لپاره چې ناظرین به هم خوشحاله شي چې هغه اشعار مو وایي د هغې ترجمه هم وکوي په انګریزي کې مو په پښتو کې هم ځکه هغه اشعار مونږ چې کوم ګورو ستاسو پیج باندې نور خلکو ډېر ستایلي دي او خلکو ته ډېر جرأت ورکړی دی. ډاکټر صاحب داسې ده چې تاسو خو ما ډېر زیات اپریشیټ کوئ چې یار آفرین شه په تا باندې چې تا په آکسفورډ یونیورسټۍ کې د غني خان د شعرونو ترجمه وکړه او زه د یو خبره تاسو ته وکړم چې د غني خان د شعرونو تشریح کولو ګستاخي ما نه ده کړې او نه زما دوره وس رسي چې زه د غني خان د شعرونو تشریح وکړم. ما د موقع په مناسبت باندې د هغه شعرونو انګریزي ترجمه کولو یو ناقص او ناکامه غوندې کوشش کړی دی خو هغه بیا ستاسو د مشرانو د دې ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه چې هغې خوښ کړی دی. ډاکټر صاحب غني خان پیژندل هم غواړي غني خان څوک و. غني خان مونږ ایز ا شاعر ګورو چې یاره غني خان قامي شاعر دی او غني خان په جمال او په جلال باندې یو مکسچر جوړ کړی دی او د هغه په شاعرۍ کې مونږ ته جمال او جلال ملاویږي خو ایز ان انسان غني خان څوک و دا هم ډېره زیاته ضروري ده. ډاکټر صاحب ډېره وړه غونتې کیسه درته کوم د غني خان. زما خپل اولاد نشته خو مشرانو نه مې اورېدلي یقینا تاسو به د دې ګواهي ورکوئ چې د خپل اولاد په انسان باندې د هر څه نه زیات ګراني داسې ده. بالکل د غني خان یو زوی هغه غریب وفات شو د دنیا نه لاړ او د یو داسې سړي د غلطۍ د لاسه لاړ. زما د اطلاع په مطابق د هغه ذمېدار و او څه واقع داسې افسوسناکه راله او هغه د غني خان زوی پکې د دنیا نه رخصت شو. نو تاسو د غني خان ګریټنس ته وګورئ چې غني خان هغه سړی راوغوښته او هغه ته یې وویل چې یاره زه تا بخم زه دې مړ کوم نه زه نه قصاص باندې زم نه زه په دیت باندې زم زه تا بخم د الله د رضا دپاره خو یو مهرباني وکړې چې زما مخې ته به نه راځئ او دې کلي نه به کډه وړئ لکه خپل د اولاد خون یو سړي ته معاف کول دا ډېره لویه خبره ده. غني خان ډاکټر صاحب زمونږ اتل دی زمونږ فخر دی زمونږ ویاړ دی او پکار ده چې مونږه غني خان وپېژنو. تاسو وایئ چې یاره په لندن کې دی او په آکسفورډ کې دی غني خان ترجمه کړې ده. ډاکټر صاحب شکر الحمدلله زه په دې فخر کوم چې ما سره غني خان خو شته که نه که ما سره غني خان نه وی که ما سره خوشحال خان خټک نه وی که ما سره رحمان بابا نه وی که ما سره شاعر مشرق نه وی نو ما به د دنیا ته څه وی چې زه څوک یم زه پاکستانی یم زه پښتون یم خو زه څوک یم. دا خو شکر الحمدلله مونږ سره غني خان شته او داسې نور اتلان شته نو مونږ دنیا ته ډېر په فخر باندې وایو چې جي راشئ مونږ د غني خان یو ورکوټې غوندې لیک تاسو ته وړاندې کوو. که دا لیک هم تاسو وګورئ نو ما همیشه غني خان ډېر موټیویټینګ شاعر ځان دپاره ګڼلی دی او که دا شعر هم تاسو وګورئ نو زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیرو نه نه یېرېږم. نو په غني خان باندې خو که خبرو باندې شو نو زما خیال چې سحر نه به ماښام شي او د ماښام نه به بیا سحر شي خو د غني خان فلسفه به ختمه نه شي. نو په دې باندې فخر کوم چې شکر الحمدلله غني خان پښتون و. جی غواړم چې دا شعرونه ووایي. ډاکټر صاحب ستاسو مینه زه به هغه هم وایم د غني خان خو اوس ما مطالعه شروع کړې ده نو لږ ډېر نور شعرونه مې هم دغه کړي دي. ډاکټر صاحب غني خان وایي چې جهان تیره تیره شي اور شي تندر شي عذاب شي زه پښتون د پښتو غر شم نه یېرېږم نه نړېږم او چې د علم په جهان کې د هوښیارو خوا کې کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم
په فکرونو لیونی شوم په لټون شوم ستړی خو اخر د غیله راغلم نه پوهېږم خو زه تل روان یم په مخ یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته به رسېږم او کل په لاره کې سراغله که تیره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیرو نه یېرېږم. نو دا د غني خان یو لیک دی چې په دې باندې او دا نن زما نوجوان ته وایي چې تاسو مایوسه کېږئ ما ډاکټر صاحب داسې دا غني خان په اخره کې وایي چې زه رڼا کې یم خوشحاله خو زه د تیرو نه یېرېږم. بیا منځ کې وایي چې یاره زه پښتون د پښتو غر شم که ودرېږم او ورکېږم. نو نوجوان ته غني خان وایي چې یاره مایوسي چې دی مایوسي ګناه ده مایوسي ممنوع ده مایوسه کېږي به نه په ژوند کې هر قسمه سخته راځي تند طوفان هم راځي دنیا فنا هم شي تباه هم شي خو ته به په خپل ځي باندې ولاړې او ته به خپل چې کوم ستا د ژوند مقصد دی هغه به پوره کړې او خپل د کام خدمت به ضرور کوي. جی ملک عبدالرؤف فون صاحب هغه یقینا تاسو نه پیدا تاسو کو تاسو د پاکستان یو سکالر یا یو سټوډنټ په هیڅ باندې چې کوم خبرو کې کسان تاسو ته جمع دي ما په خپل چوکته نو ډیر غي داسي لکه پیاس چې د چا پزړه کی او اتن د تاسو مړه کړی دا سوای تاسو دې باره ډاکټر صاحب ما سره چې هغه کم هغه ویډیو کې چې کم مرګري ناستو نو دا ټول یورپینز میکسیمم جی ډاکټر صاحب ما چې کله دی ته یو ریکویسټ وکړ چې زه ما بچو کې په خپل کام باندې په خپل ملک باندې ډېرې زیاتې خبرې کولې ما به همدغه بیرغ لګوله نو هغوی به ما نه بار بار تپوس کوو چې یار ته ډېر زیات په خپل کام باندې مین یې ډېر زیات دغه حالانکې مونږ یورپینیان یو مونږ دغه یو مونږ لکه هغوی یو ډېر معذرت سره خو سوپیریورټي کمپلیکس کې و مونږ ته به داسې په ښه نظر نه کتل زه تاسو ته حقیقت وایم. نو بیا زما مرګري شو چونکې فیلوز نو مرګري مې شو نو ما بیا هغوی ته د غني خان ذکر کړ او دا شیرونه ما په اقرا یونیورسټۍ پېښور کې زمونږ یو کانفرنس شوی و نو ما د هغې په اخره کې ویلی و او د هغې ویډیو زما په سوشل میډیا و نو هغوی هغه وکته نو هغوی وی چې یار دا ته څه وی لګیا چې هغه په هغې ویډیو باندې ډېر ښه ریسپانس راغلی و نو ما هغوی ته چې دا زه تاسو ته د ټرانسلیټ کولو کوشش کوم ما چې هغوی ته وکړو ډاکټر صاحب هغوی یقینا چې ډېر زیات هغه خوښ کړ بیا هغوی ایډمنسټریشن ته وویلې زمونږ چې کوم د آکسفورډ یونیورسټۍ هغه مشران وو هغوی ته وویل چې جي هلته ما د ټولو ملک ویلې نو هغوی به ویل چې یاره ملک هیز میډ ا ویډیو فار اس اینڈ ملک هیز ټرانسلیټډ ون آف his poetry for us. نو ډاکټر صاحب بیا تاسو یقین وکړئ چې د آکسفورډ یونیورسټۍ چې کوم ایډمنسټریشن و هغوی ما ته په ګریجویشن باندې په خپله ریکویسټ وکړو چې ته راشه او ته دا شعرونه دوباره زمونږ ټول چې کوم زمونږ سټوډنټان دي نو مهرباني وکړه زمونږ ټول بیچ ته ووایه. نو هغوی ډېر زیات خوښ کړو هغوی ډېر زیات اپریشیټ کړو چې یاره ته کم از کم خپل د اتلانو ته خپل د یو شاعر خپل د ملک ریپرزنټیشن زمونږ په ملک کې نو ټولو ډېر زیات اپریشیټ کړی. جی ملک عبدالرؤف صاحب کله چې اخلاص مندۍ سره یو کار وشي الله پاک پای کې برکات اچي. تاسو ګورئ ما پروګرام ابتدا کې خپل ناظرینو ته ویل چې قائد اعظم محمد علي جناح ته خلکو ویل چې دا ته څه وې دا جداګانه حیثیت خو ناممکناتو کې دی ته به د دې هندو لابیسټ څنګه دا بیلې او بیا هلته دومره زیات دا بیانیې پاپولر هم نه وه مګر قائد اعظم وویل چې نه زه یو آزاد وطن ریاست پاکستان جوړول غواړم او د پاکستان کې به ماینارټیز هم اوسېږي دې کې به مسلم اکثریتي نمائندګي هم وي. نو تاسو وکړه چې قائد اعظم محمد علي جناح ته ډېر هرډلز جوړ شو پاولني دغه کې نن الحمدلله وطن عزیز یو مستحکم ریاست دی او اټمي طاقت دی او داسې هم نه ده چې موږ ټول خلک دوستان دي بلا دشمنان دي. ما مخکې ویل چې د هندوتوا پرچارک چې دي هغوی دا د ګو ماته پرچارک دا وایي چې پاکستان دا به خاکم بدهن ختمیږي پاکستان په خپلو ډېر مضبوط پیلرز باندې ولاړ دی انشاءالله زموږ د مشکلات په حل کېږي. د مشکلاتو د حل کېدو دپاره د وطن عزیز د یو نوجوان قائد په حیث باندې څه ګورئ؟ ډاکټر صاحب مشکلات حل کول زما د نظریې په مطابق د فرد واحد کار نه دی. جی مشکلات زه دا ګڼم چې حل کېږي به خو چې د نوجوانانو چې پکې نارینه هم وي او زمونږ خویندې هم پکې وي د قابل د تعلیم یافته نوجوانانو یو ټیم پکار دی او چې ټیم وکوشي چې هغه نوجوانان په کامي سطح باندې ټیمي او هغه د هرې شعبې سره تعلق لري چې هغه په هغه ټیم کې شامل وي او بیا په هغه ټیم کې مشران
سکالرز ډاکټر قبله ایاز صاحب پرنګ شخصیت، ستاسو پرنګ مشران، زمونږ د فورسز نمایندګي هغه پکې وي، او هغه ټیم دی بیا د پاکستان د پرمختګ دپاره باقاعده یو کوشش وکړي. نو زه دا ګڼم چې په فرد واحد باندې او یا په یو ګوند باندې یا په یو بیرغ باندې دا کار نه کیږي، چې یو ټیم مونږ جوړ کو او د قابل او د انټلیکچوالز ټیم جوړ کو، بیا مونږ په میرټس باندې فیصلې شروع کو. اپوینټمنټس هم مونږ چې په میرټ باندې وکړو، نو زما په خیال باندې انشاءالله مونږ به ډېر مسلې مسایل، ولې چې ټیلنټ زمونږ په ملک کې شته، قابلیت زمونږ په ملک کې شته. که تاسو د ژوند هره شعبه وګورئ، تعلیم وګورئ، سپورټس وګورئ، وکالت وګورئ، هر څه شعبه چې وي قابل خلک شته، قابل جینکۍ شته، قابل هلکان شته. خو بیا به زه خپلې خبرې ته راځم چې پلیټفارم جوړول غواړي، هغوی ته پلیټفارم ورکول غواړي چې هغوی په یو پلیټفارم باندې روان شي او د خپل ملک خدمت وکړي.